بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل. ډېر مشکل عنوان دی امام بخاری او دلته کې محدثین ډېر معرکۃ الآراء خبرې کوي. امام بخاری چې کوم باب دی الحلاب هغه پسې او الطیب لیکي. حلاب خو هغه لوښی دی چې هغې کې به خلکو پیل وشل. الحلاب داسې لوښی چې په هغې کې پیل وشلی شي، حلب، هغې ته حلاب وایي. د حلاب او د طیب یو بل سره څه تعلق دی؟ ان عنوان کې دا یو سوال دی چې د حلاب او د طیب خوشبو ته وایي، او د پی د لوښي او د خوشبو یو بل سره څه تعلق دی؟ بیا داسې چې د هغې تعلق له امبلو سره وي. بعضې خلکو خو ډېر دلته درې قسمه اقوال دي. یو قول د امام اسماعیلی دی او هغه قول اصل کې وروسته بیا معالم السنن کې امام خطابی هم لیکلی دی. دی لیکي چې قد ذکره محمد بن اسماعیل فی کتابه یعنی البخاری وتأوله على استعمال الطیب فی الطهور. یعنی حلاب و طیب مترادف گنل کیږي. حلاب اصل کې دی جلاب، او دا جلاب چې کوم دی اصل کې فارسی دا گلاب، فارسی دا گلاب. حلاب اصل کې دی وی دا گلاب دی، یعنی دا گلاب او عرق یا طیب عند الغسل تلامبل په وخت کې. او چې کله سړی لامبي نو د لامبلو نه مخکې د خوشبو لګولو کوم توک دی، وروسته خو ټیک ده، خو چې کله سړی مخکې لامبي د لامبلو نه مخکې خوشبو لګوي دی، نو دې لګولو کوم توک دی. چونکې دا د کې ډېره مشکل وه، د دې وجې دلته کې تفسیر کې درې ډلې جوړې شو. یو ډله د اسماعیلي ده او هغه قول اصل کې دلته کې معالم السنن کې بیا امام خطابی لیکلی دی او هغه اسانه خبره کړې چې احسبه توهمه، زما ګمان دی چې امام بخاری د وهم یا د غلطۍ شکار شوی دی. دا خو آسان جواب دی بس، چې حلاب کله مونږ واخلو د پیو د لوښي په معنی باندې، او د طیب هغې سره تعلق نشته دی. امام بخاری رحمه الله حلاب او طیب یو ګڼي. ناول قول دلته کې محدثین دا کوي چې د دې سرخی سره زمونږ اتفاق نشته، بلکې امام بخاری رحمه الله د وهم شکار شوی دی. دا آسانه جواب دی، لیکن دا دلیل خو غواړي که نه. یو سړی وایي چې فلان کې د وهم شکار دی، ثبوت به پیش کړي که ناسې به لګي. خبرې خو خلک کوي ډېرې، خو سوال لا لکه د امام بخاری مرګرتیا یا مخالفت نه، خو چې کله موږ وایو چې دا وهم دی، نو د وهم دپاره څه دلیل دی؟ یو دا قول دی، دا دلته کې خطابی لیکلی دی صفحه 166 کې، او دی وی اصل کې دا د محلب دی، او محلب مراد هغه لوښی دی چې په هغې کې خلک لاس وینځي، لاس وینځونکي. نو که مونږ لاس وینځونکي واخلو نو بیا به د طیب دې سره څه تعلق وي؟ یعنی یو داسې لوښی چې په هغې کې خلک لاس وینځي، هغې سره د طیب څه تعلق دی؟ هېڅ تعلق نشته. دلته یو قول په دې سرخی کې دا دی. دویم قول هغه امام ازهري پیش کړی دی. تاسو چې کله قرآن یا حدیث لولئ نو د هغې دپاره ښه دا ده چې اول کما ډکشنرۍ د تاسو دی نو هغه تهذیب اللغت وي. دا بنیادي کتاب دی، زمونږ خلک دې نه واقف نه دی. د قرآن و حدیث څومره مشکلات چې دي هغه دې کتاب ښه حل کړي. امام ازهري
ابو منصور محمد بن احمد اظهری دا قول دا دویم قول گنو منگا دے وہی چکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازغت سلم الجنابت دعا بشین نحو الجلاب چکنے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامبل یا بے ودس کول غختل نو دا سے اوبا بے غختے لگا جلاب و گلاب فاخذ بکفه فبدا بشق راسه الیمن ثم الیسر فقال بهما على وسط راسه قلت اراه اراد بالجلاب ما الورد وهو فارسی معرب جلاب نہ مراد آغا وبدی چاغا د گلابنا اباسلی شیری دے عرق گلاب بیاوی چ والورد یقاله جل وآب معناه الماء فهو ماء الورد اس خبر ٹھیک شورا چ من بدا بالجلاب او الطيب عند الغسل اس خبر ٹھیک شوا چ جلاب نہ مراد آغا اوبو چ آغا دو گلاب ونا اباسلی شوی نخکارا چ پائے گی خوشبو اشتا رہے نو لہذا دیسر دا اوی طویب لفظ سے گم دے رے تعلق خرازی خو پدے دا وقلی سوال رازی چ سڑے کلا علام بھی یا سر اوینزی او رستو بالفرض دے عطر لگئی خوشبو لگئی خٹک خدا غیر نمخ کے دا خوشبو لگولو فلسفہ یا سا حکمت نخکاری دا سوال پر ایکڑ دے خلقو ابن الاثیر دا سوال کرے نہائے کے صفحہ 318 319 کے کہ دا تعویل کم کئی دلتا گئی دیوئی چھے لئن الطیبہ لمن یغتسلو بعد الغسل الیق منہو قبلہو و اولا زیاد لائق اور زیاد مستحق خداوی چسڑے علام بھی بیا خوشبو لگئی لئنو اذا بدا بھی ثم اغتسلا اذهبه الماء سکا چکل سڑے لامبول نمک کی خوشبو لگئی اور بیا دے علام بھی نو بو خواغل لری کی لہذا دا قول لاکم چے منگا دو حلاب پدے جلاب ہوئے ناغا تعویل امام ابن الاثیر رد انہا خواہ خیر نہ رہا دا علمی سدونہ چراہی دادا سے مسائل پیدا کی سلی دا ایک سلی کوپڑا خوزی گو سا چیزا کم خوالر شم کم قول تسلیم کم دا حلاب گنم جلاب و طیب یو شیو گنم او کہن امام بخیر احم اللہ دا قول سے مطلب مونگ دا جا خوری ندی لیکن مونگا ما ہم درس کرے سنگا چوز خلق پہ گا کہ بس شاگرد تش سبق کوئی مطل لگیا وہی مشکل رہا ہی رہا دیشی بس چاکار سجے گئی البتہ فقہی اختلافات بخذی کر گئی یعنی ائمہ بیو بل ترا بغیر پتہ پوری دا سوال لے دا سوال ذہن کے کی رہے رسو چلتا کہ بس جواب کو مونگا زما فهم کی دے دو جواب دی یو جواب دارے چے مونگ وینو چے بعد خلق کل لام بھی ناغی ټول وجود غړی دا سے خلق ترے پهلوانان چې کل لام بھی ناغی خپل وجود خپورا چق بقول کی هغه نرست هغه بیا لام بھی داغه طبی فائدې لیکن امام بخاری راټی کې هغه انسان دی دا موږ نه وایو چې انسان نه دی ادم وایو چې ممکن ده هغه غلطیم شي دا نه وایو چې هغه معصوم دی لیکن خامخا دا غيو سیز رد کول پرې وجہ چې زما په فهم کې نه راځي بل څه وجہ نشته یعنی وجہ صرف دا چې زمون په فهم کې نه راځي نو دا خو دلیل نشو دا ترجمه الباب د غلطي وو کومه دې جواب دا کو چې ممکن دا چې دا داسې جلاب وی داسې خوشبو وی چې هغه وړ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د لامبلو نمک کې وخت وړي او دا یو نوې طریقه د علاج ده چې کله یو سړی سر کې خشکی موجود وي نو د لامبلو نمک کې خپل سر چق بغول کی او ګنټنی واپس ته بیا سر ویندي خشکی به ختم شي
تو ممکن دا چې دا سیز د امام بخاری رحم الله په علم کې وو، نو ځکه هغه جلاب او طیب یو ځای کړی دي. یو دا جواب. دویم دا دی چې من بدا بالحلاب او الطیب عند الغسل، دا هو محب الدین الطبری، محب الطبری دا یو محدث دی او دا قول هغه کړی دی کوم چې اوس کوم ادم بهتر دی. د حلاب نه مراد هغه لوښی دی چې پای کې با رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر د پاره جدا او و اچولې. امام بخاری چې دا طیب ځان لګي او حلاب ځان لګي دې وجه ده چې من بدا بالحلاب یو ورکوټ لوښی چې پای کې د اوخه د یو ځل وشل او بو په پوره کې هغه ته حلاب په دغه لوښی کې با رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر د وینځلو لپاره صدا سے شی جوړ کړو چې پای کې به خوشبو موجود و. تو ځکه آیت دا طیب لفظ اوس خون گئی چې حلاب به راواغست نه یو داسې لوښی چې پای کې به د سر د وینځلو لپاره او بو جوړ کړی دی، خو پای کې به د خوشبو ملاوت وو. نو حلاب او طیب دواړه په دې طریقه باندې یو ځای کېدی شي. دا قول د محبت طبری دی. دې طریقې سره د امام بخاری رحمه الله ترجمه الباب چې کوم دی دا صحیح وي. او کله دا تعویلونه کې او د حلاب نه مراد عام لوښی واخلي چې عام لوښی یا خوشبو بیا خبر روان شو. حلاب نه مراد هغه لوښی وي چې بهشک پای کې عمومي طور په وشیل شي، لیکن دلته کې هغه استعماليږي د هغه سامان د پاره د هغه اوبو د پاره چې هغه باندې سر وویندل شي. مونږ چې واړو زنانو بعد سر د پاره څخه خاص طریقې سره او بګرمولې پای کې خاص شي اچول، لکه دا بګیانې رړې چې کوم دی دا پکې چولې ریټه پکې چول، بیا چې ډېر لګلوي شنه بیا پکې ښه شملې چولې. دا شاید د کسي ده چې حلاب ده، خو حلاب چونکه دا غي بوئی ښاو نو ذکر به وسه لګه خوشبو اچولا ډیر پاره چې بد بو تی نه دی او شی صفاش. نو اوس به شاید چې ترجمه الباب صحیح وي. ترجمه الباب باندې اعتراض چې چا کړل د نافهمه نه کړل، ان هغه دې ته نه دی کېدلی. لکه زما علاقه کې د صفای یو طریقه ده، نو دا خو نه ده ضروري چې په ګجرات کې ماغه طریقه وي، اصحابې کې ماغه طریقه وي. د بیا چې د یو ملک او د بل ملک خبره شي، هر چا ځان له یو طریقه ده. کہ امام بخاری رحم اللہ دیتا کتلی چې بھائی څنګه مونږ سر وینځو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شانتی کړی دی. او بیا حدیث کې نحول حلاب فاخذ بکف اشتره، تو دا دلیل د خبرې شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر د وینځلو لپاره ځان له سجدا او بجوړ کړی دی، چونکه ادا غوبونه امکان دا چې دا وسو بدبو پیدا کوي. شملو ماجه ته سر وینځل سل وږي کورنو کې زنانو ترکه مې چې شیمپو نو دیو په شملو باندې سر وینځل کا تاسو هم یاري کنه یې کړم دي ښه شملې وکړې د دوه درې ورځې زړې شملې وکړې او پای به سر وینځو. ممکن دا چې دا عمده کشانته مسلې نو په دې طریقې سره به حدیث کې د مزید تعویلاتو ضرورت نه پیږي. یو د امام مسلم طرز دی، امام مسلم رحمه الله داغه معلومی کی دا چې حلاب هغه بمانه لوح اخلی. اگر کوم حدیث لیکل دی حدیث نمبر 318 دے لیکل دی په کتاب الحیض کې، او پای حدیث په سی لیکل دی چې پای کې د ساع او د نصف ساع ذکر دی. اذا غتسل من الجنابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفي بدا بشق راس اليمن ثم اليسار. تو د امام بخاری رجحان دې طرف ته چې حلاب هغه بمانه لوح اخلي، نه کې بمانه خوشبو، نه کې بمانه خوشبو. بار کې دا علمی اختلافات وی، دا څه کفر یا ضلال خبر نه. خو خدای چې سره کتاب ولګي، کتاب چې مونږ لګو نه حلاب نه مراد هغه لوخه واخلو چې پای کې د سر د پارا جدا او به ګرمي کړی شي، او چونکه هغه سیس دا سره چې پاغه باندې سر صفا کیږي لہذا پای کې سب بدبو ممکن نه. خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاج د خوشبو د دې وجه نه دا هغه د بدبو لري کول د پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې تری بچول دی، خوشبو یې پکې چولې ده. لہذا د امام بخاری ترجمه الباب صحیح ده،
اور دا حدیث تعلق ترجمۃ الباب سر صحیح ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم. ابو عاصم د استاد دے دا ابو عاصم النبیل دے. امام بخاری رحمہ اللہ مخکم ددنا روایتونه نیخ پنه غاغستی ورستو بتم دا ابو عاصم نگن روایتونه اخلي. دلته کې دو د خپل ځان په میانس کې او دا ابو عاصم په میانس کې محمد بن المثنى بل استاد لیکل دی دا هغه شاګرد خپل استاد ته دیانتداری وایي. ان سند دو قسم یو ته سند نازل وایي یو ته سند عالی وایي. عالی سند بدائی چھے امام بخاری دا ابو عاصم النبیل نے روایتو کی ذکر چاہا دا استاذ ہے لیکن دلتا امام بخاری دا ابو عاصم پدے بانے محمد بن المثنى ذکر کی اور بیا ابو عاصم ذکر کی یعنی یو درجخ کا طرح کچھ سند نازل شو یو درجخ کا تشو دا غیر سمر غٹ دیانتداری دا چھ دا حدیث سن کے امام بخاری دا ابو عاصم نہ رہے دلے لہذا دا نوی جمال ابو عاصم نہ ورد لے بلکہ محمد بن المثنى چانا چاہ ورد لے نا پکے ور داخلی دادا محدثین احتیاط تے جو خدے دور خلقی ہے نا دی خوار سے جو ہوئی بس رشائی یاد رو آخر کرتے ہوئی چاہو کما قالا پدے اختے ہو بودا شویا اللہ رحمت تیرا ہوتا ہے صحیح خبر ہوگا امکانی حد پورے تکار سم ہوگا یہ تو امکانی حد ہوئی. امام بخاری رحمہ اللہ امکانی حد پورے منگتا صحیح سند خی زما استاد ابو عاصم دے لیکن دا حدیث ما دا ابو عاصم نہ دے اور دے بلکہ دا ما دا محمد بن المثنى نہ اور دے. ابو عاصم دا حنظلہ نقل کی غدا قاسم نہ دا سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات تھی ہوئی چاہتا رضی اللہ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا غتسل من الجنابۃ. سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ دا روافض ډېر سخت دشمنان دي. ما سره څه کلیپس دي رہتا تو ان شاء الله سوخه غاورم چې دا روافض موږ هغه پوره کیږي چې هغه په پینځو کسان لعنت وي. یو پای کې ابوبکر دی یو عمر دی یو عثمان دی یو حفصہ دی یو عائشہ دی. روافض ډېر ناکاره خلک دي. دی د پا نرم گوشاړه کې ساتل ندی بګار ډېر ناکاره خلک دی او باید چې مسلمانان د دین واقفي او دا پیژني د خلک دی. اصل کې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره د مینې یو دروغجن لبادا غوسته ده. اخی خلکو ته دا چې زمونږ یې سره مینه ده دروغ وایي. دروغ پرې وجه وایي چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ټول ته کافر وایي. یو سړی چې صحابي ته کافر وایي نه مسلمان نه دا ډېر ظالمان خلک دي. دی وجه سیدہ عائشہ په باره کې یو خوا مور د زموږ د قرآن مجید د تصریح مطابق ازواجه امهات حلالی بچے چې کومه د مور عزت هم کې د مور بدل اخلیم. زما مزاج کې سختی نشته او د سیدہ عائشہ باره کې څه لیکم بیا سم لیکم اصل جملے ملیکم خلق لبیا چل نور دیکھ مالا چاہیے تھا بھائی تحقیقی جائزہ کے دا وہی لکھ لی میں صحیح میں لکھ لی کہ شریر بچی چی کم دے مور مذاق پڑا ہوئے ماہنور سے نہیں دی دا خبر ہے میں کرا صحیح میں کرا کہ صاحب لکھ لی کہ تعویل دا عائشہ چی کم دے جدیر بے ان یضحک بے دا دے مستحق دے لائق دے دے پورے خندہ اکلی نو ما دا کافر مافر نه دی ویلی ما یې چاو ستا هم مور ده کنه ته مسلمان نه چې کم سړی شریر وی شرارتی نه د خپل مور مذاق اڑاوي او چې کم د خپل مور بچی وی او د مور په احترام باندې پوهیږي نه د مور دفاع کوي. موږ د سیدہ عائشہ دفاع کوو اصول لگ کرے دا نه چې خلکو غلط لیکلي موږ د هغې مرګرتیا وکړو. داغی عمر بارے کے خلق لگیا شوی داغی نم تیرے جمعہ شاید تاس تو ما جواب کری چې دا گپ شپ ملګه وې د سیدہ عائشہ عمر نابالغ والی کې شو نکاح او هغه یوازې د جنسی تعلق د پاره نه هغه ډیره پاره چې د سیدہ عائشہ پرورش
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې وشي ډېره پاج د هغې نه خس کالر جوړ شي او دغه وجه چې زمونږ د دین 1/3 حصہ د سید عائشہ نه نقل ده دیکھے سو تاسو شی مخ په لوي ته معذرت خواهانه لهجه کې چې جی محدثینو دا کړی دی دې کړی یې سری دې خلکو په خپل کم عمر زنانو سره نکاحونه کړی په دې ډېر څه لیکلم شي جمع کېدم شي بلکې ما به جمع کړم دي چې خلکو د 2 کالو 3 کالو جنہ کو سره نکاحونه کړی پیسو کې اعتراض نه کوي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم د 2 کالو جنہ سره نکاح کې ناغې نه تاسو څه شي جوړه بیا زمونږ داخله سنیان دی نو دی وی چې دا خو شان دا خرابېږي د دې يهوديانو کار هم دا کوي چې دیو پتا دا سه اعتراض کی چې ته بیا ځان پورې بخان نه خپل دین کې به میمنټس کې خپل دین کې میمنټس مګو خټینګ شو ورته وایي ټیکی کړی دا دا واده واده مقصد هغه شهوت نه وي یو سړی سره پردای ماشوم ده دا به هغه څنګه پرورش کوي څنګه تربیت وکړي هر څومره نیک او پاک دامن استاد دي هغه ته پردای ماشومان کې نه نو آیا بعضې سوزونه کړه ویلی شي نشي ویلی لیکن خپلې ښځې ته خاوند هر څه ویلی شي دې وجه نه د هغې نکاح داسې شرعن یا عقلا څه بعید نه ده بیا زمونږ ملک کې چې دا فتنه چا اوچته کړې ده ډېر مخکې هغه قادیانی و بیان قرآن مصنف محمد علی لاہوری چې کوم د لاہوری قادیانانو چې کوم امیر دی دا فتنه هغه پورته کړو هغه زمانه کې سید سلیمان ندوی دا غي جواب کړو بیا نور خلک غلو جهلم کې او الیدی است ظالم حکیم فیض عالم صدیق وي هغه دا غیماګه جوړ کړل ته سید عائشہ د عمر فتنه دې دور کې هغه جوړ کړل اوس کومه ده خدای کتابونه اخواری بیا هغه نبی الرحمن کاندهلوی دا خبره پټه کړل ده بیا د اشاره توحید هم باندې خلک پکې نه وته لاهور کې گجرات کې یو ځای کې بل ځای دا فتنه ده تاسو جواب کو ګورئ نو سید سلیمان ندوی چې کوم سیرت عائشہ ده هغه سره یو ملحق غل غول ده هغه اولله جامع مدنیه لاهور چې کوم چاپ کړل یګه ټول سوالات او جوابات موجود دي دا بعض خبرې د یادونو لپاره مونږ بار بار مخې ته ګرځو ځکه چې خلک دا و چې تاریخ کوهاټ کې یو میجر د ریټایر هغه په دې کتاب لیکل عجیب ده بس دیندار چا تخته مشقیخ چې دا ډاکټر پیدا هي سبق یې نه ویلی خو چې تر پی جی ډاکټر دی هغه کار کوي اسوک دا هي چې هغه میډیکل ډاکټر نام کتابونه لګي په دین باندې اځ خبره وکړي بیا خلک خبر شي لیکن نالایق ډاکټر تاسو خپل میدان سره کار دی کنه ته یې فاصله راځي یعنی هر سړی خپل فیلډ کې پاتې شي دا مسائل نه پیدا کیږي بیا سیدہ عائشہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت کله چې به جنابت نه لامل دعا بشیء نحو الحلاب سشی به راوخته د حلاب غونډه حلاب هغه لوخه دی چې داغه او چتواله یو لیشتي او داغه پلنواله یو لیشتي ډنګېواله او پلنواله یو لیشتي دا حلاب بو هغه زمانه یو لوخه بس حلاب ورته څه کوي چې کې به حلیب یعنی پے بے پکیل وشل حلب تول حلب ہوئی ایک پے ڈیرو علمی کشکول کے مالی کے لیے ہوتا تو نہیں کدلی کتاب نہ سر کے رہے اب پخپلے جگہ ہوئی حلب تول حلب ہوئی پدے وجہ چلتے ابراہیم علیہ السلام گڑی بزے بڑے ساتلے دیرا پارا چ میلمانہ کمرادی چ پاگی بانے سے میل مستیا خو کولشم چ پے پڑے اس کولشم تاغه کثرت تو وجہ د پوی د کثرت تو وجہ حلب ته حلب ویل شروع کړل در ابراہیم علیہ السلام بنیادی مرکز ہو راستوں کی حلاب دلته کې اعلی دا یعنی هغه لوخه چې په کې به پیل وشل او دا داسې ښکاری لکه امام بخاری خو فقیه دی کنه نه دی ٹھیک ہے امام ابو حنیفه رحمه الله نے عظیم القدر فقیه بنائی دغه دار چې خپل میدانی
خدا هم وایي چې کنه فقاهت پکې نشته، فقيه خو دی، فقيه دی. دا ممکن دا چې امام بخاری دې نه استدلال جدا کوي. هغه دا چې 13 درس کې تاسو ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په څومره بولامبل یو صاع، نو دا خلاف دا شکم دی راغی نه سیوا ده. یعنی معلومیږي دا چې امام بخاری دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با سر په خلاف باندې وینځو او باقی وجود باندې وې صاع باندې کار کو. فهمیږي دا څه دا بشین نحو الحلاب، د حلاب برابر به سسی دلو وخت. فاخذ بکفه، نخپل کف باندې به شروع کړه ایکي به واچو. فبدا بشق راسه الایمن، هم مخکې موږ تاسو سنت طریقه خو دلې و چې کم اندامونه دو دي یا داغه پهلوګان دو جوړيږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با پای کې خې هغه ترجیح ورکوله. اول به خې بیا ګس، او چې کله به یو سیزو باسو نه اول به ګسو باسو نه بیا به خې وباس. لکه سره پرتګو باسي نه ایسه طریقه وای شران ابدای چې دی اول ګسه پنسو وباسي اوس بیا خې وباسي. کبي سو باسي نو نبی صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق بسئی اول له ګس لستونه وباسي بیا د خې وباسي. دا طریقه وای. جرابه وباسي نه اول له ګسو وباسي بیا د خې وباسي. او چې کله پخپوکې ناول له خیور واچي نورسته بیا ګس ور واچي. په دې باندې عمل ډېر ګرانی، یعنی نور خلق ته د سنت ترغیب ورکول جدا سیز دی او پاغه عمل کول جدا سیز دی. دی ولوی عالم د زمانه سره بالکل نه لګي طبيعت، او هغه وجه صرف دا خراب سره نه دی په مزاج جوړ شي. زما په مخ کې هغه یو شل زلا پاسنه چې غو باسلا وې غوسته ناول به خیلا سو باسن رسته به ګسو باس، او چې کله به غوسته ناول به ګس لاسه چو به خیلا چو مزما سره سره مزاج نه لګي. یعنی سره راو چې یو ځل خو اتفاقی تور شي بدله مې اتفاقی تور شي. شپاله سول زلا زما مخ کې هغه پستېج د پاسه دا شل غړي بس هغه نو ځا خپل هم نیم دله. یعنی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم چې ګل سره تعلیم او تربیت بل ورکړي نو باید چې په خپلم په عمل وکړي. دا نه هم چې هغه ګناهګار شي خدا څنګه چې مونږه بار خلقو ته شي شوکو پکاره چې دنم زمونږه پای باندې خپل عملي د قول او فعل دا تضاد سره بربادي خوشی نه ده. خډیر ما دا سې دل دي چې هغه پدیم پويږي چې شیطان پګس لاس خوراک کوي او پګس لاس کاک کوي. لوی علماء هغه چې چیس کی یا روټه خوري او شریکی بیا بیا په خلاص باندې روټه خوري پګس لاس باندې چې استعمالي ساره مالکی دا مالوي له خلک دي د خپل بچو باندې پدې سیس کې ډېر سختي کوم. زما الحمدلله اس ماشوم بلا سے نہیں چاغه دوا شی یو دیو چلے دغه بچپن موږ هغه دا خو یې جوړی تا ول ما روټه خوري نو بیا دې بل لاس لبګو ته نه وړي پیاله را وستا خیلا سورځي بیا. دغه چې کله حدیث کې صدا راشي چې الشیطان یاکل بشماله ويشرب بشماله بیا مسله بدل شو. نو دې سنتونو راټی چې دا عادي سنتونه دي، لیکن په ترک باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم زور نه ورکړی دا خدا عام سنتونه خودي بهشک، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه لہذا دې طرف توجه وکړه. فاخذ بکفی فبدأ بشق راس الایمن، سر د دوه حصے یو د دې دا حصہ دا کوم چې د رخکر خوا کې دا یو دا مینس کې هغه حصہ پاتې دا چې تعلق د پاسه پاتې شي. نو چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویختو کنه سر مبارک باندې دا غي ویختو، تو دیو جن هغه دوه حصے کو شق ایمن یو خوا او شق ایسر بل طرف نو دوه حصے دا شوي د مینس هغه حصہ پاتې راوس. دلته چې تاسو اردو والا محدثین کله ګوره ناغي چې مانکی چې فقال بهما على رأسه دراس معنی هغه تعلق لګي چې هغه با لاسه چې کوم نه په تعلق راخ کنه خلک وی تعلق خلګي نه خېټه خلګي سر کې تعلق کوم نه
دا لک پویدل پکار دی په دې باندې دا غي مطلب دا دی چې یو شق ایمن دی یو شق ایسر دی نو پاتې هغه ایسر شو چې هغه تعلق د پاسه ده دا مطلب نه چې دغه تعلق دی مطلب دا چې هغه تعلق د پاسه ده تعلق په دې وجه وي چې دې ځای کې زموږ یو شی ستاسو به می او ماشوموالي کې هغه ډېر محسوسيږي تعلق اصل کې هغه شی ده کله چې ادبو وي نو خلک وي د ماشومان جبه راکنه چې جبه شي نو بیا هغه سره دستونه مرادي عجیب دی او مصیبتونه نه اېدا پاره خدای چې څوک بډای خزه سره یو ګوري هغه دغه خلګي دی اته راخ کی بره مدا ټیک شي حکمتي طریقه دا چې خلک لاس باندې دلته لګونه کې بین اومږي نه هستګي سره تعلق هغه ور کې لګونه برګي ته مکه ته سره کې تعلق وروشله هستګي سره هغه ته اومږي نه بیا دغه شی نه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د خي طرف وختو ویندل بیا د ګس طرف ویندل فقال بهما على راسي ګور قال نلوی رحم الله دا قال جمع کړو دا حدیثونه پوه دې جمع کړو چې دا قال پاره کې کومه کې معنی کی دې سماره چې قال بهما على راسي قال قول نه نه دا عربی انداز دی وس عربی انداز دی قال بهما دا مطلب چې وې مګل بیا دا دواړه راسونه علی راسی د خپل سر په میز باندې تر قول معنا قول نه دی دا غډې شی جمع کړی یو 66 67 ځای نه دی چې دې کې دا قال سماره ولته کې دا قال معنا وینا کول نه دی لکه عربی قال زید وجدار څه مطلب دی چې قال زید وقال جدار نه چې کله عرب داسي دی مطلب دی چې زید خبر او کړه دیوالو ورته یې زید چې خبر او کړه هر څه خبره چې کوله خدای خبره ختمېدو سره دیوال ورته نو عرب هغه وخت کې دا خبره کوي چې قال زید وجدار دغه محاوره ده او د جبه ټول سجونه چې سړی دګي دا د اهل زبان نظر کوي کتابونه دګي چې ته یو معاشره کې پاتې شنه زده وکي چې دا شی څنګه ده روار کې امام بخاری چې کوم باب الحلاب او الطيب عند الغسل لیکلو هغه دا پاره دلیل صحیح پیش کړ باب المزمزه والاستنشاق فی الجنابه بل باب ده باب په بیان د مزمزه او د استنشاق کې مزمزه څه ته وایي مزمزه دې ته وایي چې انسان په خله کې وبو واچي خله برګي او خړ خړ شروع کی ترکه مې چې انسان خړ خړ نه شروع کړي نو لیست بالمزمزه مزمزه نه مزمزه دای چې سړی سر برګي او خړ خړوږي دا مزمزه په غسل کې لازم ګڼل کېږي فرض ګڼل کېږي هغه کې زموږ فقہ کې د احناف فقہ چې کوم دا په کې دا لیکلي دي چې سړی دا روزه وی او د احتلام راغی بالفرض تر روزه یا بالفرض سار په دا وخت شوی دی او د لامبلو ضرورت او پښمنه کړل دی او اعلان دی اوس د فقہ کې دا لیکي چې مبالغه ده په مزمزه کې نه کوي دا مسله د کول پکار دی ځکه چې خلک زیاته کوي خلک دا کوي چې مزمزه ته بالکل لړکړي ده او ورپسې یو بل شی لګول دی هغه دا چې کله روزه ماته کې نه بیا ده مبالغه وږي یا سوال الله چې د مسلمان دی کافر دی مونږ نه کړی کني کړی نو دا مبالغه ته رستو کنه دا مونږ سره وصل کې دا د تل کلاس خلکو فقہی په دې باندې احناف بدنام شي بیا احناف مسلک نه دی ترو وي هغه دا ویل دي چې کله انسان مزمزه کوي په جنابت کې او د حالت دروځي دی نو ډېر مبالغه پای کې نه کوي ځکه یقین پای وخت کې دی چې شاید خطه وبو لړشي او روزه فاسد شي خدا چانه دی ویلي چې روزه ماته کې نه بیا د مزمزه کې مبالغه وکړي درځان ورپسې کیسه کوي ځکه چې مبالغه فی المزمزه مستحب ده فرض نه مبالغه فی المزمزه فرض نه ده دا استحبابي درجه کې ده نو کسړې دو روزه په حالت کې نه نو مبالغه فی المزمزه دی کوي او کله روزه په حالت کې وي نو مزمزه دیو کی
لیکن مبالغه فی المزمزه بنئ. دغه مسله د استنشاق هم ده. زمونږ استنشاق غلط دی. مونږ وینو داسې چې خلک چونګ ډکوي، هسې داسې کوي. استنشاق خو دې ته وایي چې سړی چونګ ډکي، پای کې پوزه کېږدي او پوزه بره راښکي په داسې طریقه باندې چې د هغه خیشوم دا دی دی کې تریوالی محسوس شي. دا استنشاق دی. دا خلکو پرېښی دی، هېڅوک نه کوي داسې. نو داسې کول په غسل کې فرض دی او په مونځ کې اودس کې دا مستحب دی. نو چې کله سړی مستحب کوي نو باید چې په صحیح طریقه باندې وکړي. په دې نه خو هېڅ نه جوړېږي. تاسې 3 ځله داسې کوې نه کوه که څه لګې چې کنه بیا صحیح وکړه. عباداتو سره مذاق اړول نه پکار دا. صحیح طریقې سره وکړه. چونګ ډک کا پای کې پوزه کېده او په بره راښکه. د دې استنشاق فایده دی چې کله مونږه پوزه بره راښکله نو الله رب العزت زمونږ وجود کې رطوبتونه یې دي مختلف قسم. زمونږ غوږ کې رطوبت دی نه تریخ دی او تریخ په دې وجه دی چې که سړی د شپې سملي او څه شی دننه لړ شي نو هغه وخت کې دا نه شي ورننوتی ځکه چې رطوبت هلته تریخ دی. چې لږ غونده وخوري راتښتي به واپس. یو رطوبت زمونږ د پوزه دی د هغې ذایقه هم بدل ده او هر سړی چې کله د دې شکار شي د یخنۍ په دور کې نو هر سړي ته د هغې د ذایقې پته لګېږي. هغه هم الله نمکین په دې وجه یخ دی چې د سپیمو په ذریعه باندې جسم ته څه شی ور داخل نه شي. خو یو بل څیز دی چې د هغې کې مټاس دی، اوښکې مټاس دی پکې ځکه چې کام مالګي نه وي نو بیا به هغې په مخ باندې لارې جوړوله نو ضروري ده. لیکن الله رب العزت خپل حکمت کې دا شان ته چولی اصل رطوبتونه زمونږ په خوله کې نو د هغې ذایقه جدایي او د هغې نه الله بې شمېره فایدې اخلي. کله چې مونږ خوراک کوو نو زمونږ د خولې ته چې کوم خوراک ځي خېټه ته نو هغې سره د خولې لاړې چې یو ځای شي نو هله هغې به دا هضم کېږي. که د خولې لاړې هغې سره یو ځای نه شي دا نه هضم کېږي. دا مختلف قسمه رطوبتونه الله جوړ کړي دي. خو د سپیمې رطوبت چې کوم دی بدبودار هم دی. نو دې وجې نه په مونځ کې دا ایښودی شوي دي اودس کې چې سړی 3 ځله پوزه صفا کړي. د استنشاق وکړي پوزه بره راښکي نو خو هسې د هغې حیثیت د ګریسو غوندې نرم وي. اوبو رسېدو سره هغه نرم شي نو که دې سختۍ سره سونډ کړي نو صفایۍ اهتمام پای ښه کېږي. د ګوتې داخلولو ضرورت نه پېښېږي. زمونږ ګوتې په دې وجه مونږ ور داخلو چې استنشاق مونږ په صحیح طریقه کوو. نه استنشاق چې په صحیح طریقه وشي نو بیا د ګوتې د دننه داخلولو ضرورت نه پېښېږي. فقه هغه ووایه کومه چې د کوفې ده، هغه فقه نه کومه چې د ماوراء النهر ده. یعنې د بلخ بخارا فقه مه وایه، صحیح د کوفې فقه ووایه کوم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه ده. نو خبره به سمه زمونږ دې علاقو کې چې کومه فقه ده دا د بلخ بخارا فقه ده او دا ازبکستان او قازقستان او تاجکستان د هغې فقه ده. په دې وجه په دې کې تعقل هم راغلی دی، اعتزال پکې هم راغلی دی او د سنت نه پکې ډېر لرېوالی هم راغلی دی، بعد پکې راغلی دی. د کوفې فقه کې دا شی نشته دی. دا خو نیغ په نیغه مبسوط ته لاړ شئ تاسو وګورئ خبره به سمه. نو مزمزه او استنشاق په جنابت کې دا فرض ګڼلی شي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم. اگر نقل کی دا قریب نا اگر سیدنا ابن عباس نا اور دا ابن عباس خالدہ میمونہ قال حدثتنا میمونہ. یو دا کوشش پکار دے جسڑے محدثات اگوری محدثات اور بیا دا مگوری چی داغی شاگردان نارینہ کم کم دیکھ. لیکن ابن حجر بیشمیرہ استادان خزشتہ دا اوس خلکو کې دا مصیبتونه رالل چې کله د ښځې اواز ته عورت یې جوړ کړی، ښځه بانګ نه وي ولې اواز یې عورت اګه دا چارې
د مولانا علماء وایي چې د ښځې आवाज عورت شي بالفرض، نو بیا دې محدثین ټول غلط کار کړی. د ابن حجر لور دا محدثه ده. المعجم المفهرس چې مونږ وګورو د امام حافظ ابن حجر رحمه الله د استادانو فهرست پهکې بې شمېره زنانه استادان دي. اصل چې کوم څیز نه هغه کوتاهي زمونږ د نظر ده. زمونږ خلک شهوت پرست شوی دی، نو کله سره شاګرد هم راځي بالفرض، نو دی هغې ته د شاګرد په نظر نه ګوري، په بل نظر ورته ګوري، نو دې وجې نه مسله ګډوډه شوه. که څوک ښځه او د هغې بالفرض شاګردان وي، نو ښځه استاده دی کوم دی شاګرد ته د شاګرد په نظر نه ګوري، په جنسي نظر ورته ګوري. دې وجې نه هغه ټول سیز اتل چټ شخ برباد شو. دا کمې راغی ځکه چې قرآن باندې عمل نشته. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهم. په دې پابند نه وي. اوس خامخا خلک لیکل کوي چې بالفرض رابعه بصری ته جنید بغدادي خودل کوي او کعبه کې کوي، نه موږ وایو چې ناروا دي، لکه سبق واسم جوړ کړی. اسې مو آیا پکار دی چې سړی په قرآن عمل وکړي، د خپل دامن او د نظر حفاظت دی کوي، نو په استادی شاګردی کې د ښځې یا د سړي څه فرق نشته. البته شرعي حدود میانځ کې وایي پرده به حایل وي یا څه بل څه. ډېر شي صحابیات داسې دي چې د هغې نه به خلکو حدیث زده کول. سیده عایشه نه به نه زده کول. نو میمونه هغې نه نقل کړي عبدالله بن عباس قال سببت للنبي صلی الله علیه وسلم غسلا سببتو سواد بیبي اړول یو بنی آدم او دس کوي لاس وینځي سر وینځي او تا هغې ته اوبه ورځې چې تا به کوي سبب ما تیار کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره اوبه د غسل تیار مې کړې اچولې ومې فاغربا فافرغا بیمینه علی یساره. ناغه څه چلو کول خلاصي وینځل د خینې په ګس ور واچول، نو فغسلهما لاسونه دواړه وینځل، دواړه لاسونه وینځل، اول خلاص بیا ګس لاس. ثم غسل فرجه. مخکې مونږ ویلي چې فرج عام عربی کې هو د زنانه او د مخصوص ته وایي، لیکن قرآن و حدیث کې ويحفظن فروجهن مراد سوي شرمګاونه، خاص اندام نہیں مراد، بلکې دا شرم دی هغه مراد. مذاکیر نہیں مراد یوازې بیا خپل مذاکیر وینځل. او تیر درس کې مونږ ویلو چې مذاکیرو کې یوازې آله تناسل نه بلکې غیر چاپیر مغانه او پاس طرف ته حصہ د خېټې موږ ورته سپوغ وایو، دې ټول ته مذاکیر وایي. دا صفا کړل. دا مخکې صفا کول په دې پکار دي چې کله مونږ په وجود او بر اخلاص وګو نو دا لاندې بیا مونږ لخ پیس ګنده کوي. ا نظافت یو طهارت یو نظافت دی. طهارت او نظافت کې څه فرق دی؟ یکه فرق دی چې دا طهارت تر موږ چې کوم کو چې عام ګن لګېدل دی اپاس نو بر اخلاص کې خیر دی، بس په دمه دمه کده دی، دا طهارت دی. اور نظافت دا ہے جناب پلیتی اول لرے گا، پلیتی اول لرے گا رستو بیا طہارت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظافت عمل کے. ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب. دلته بیا راځي ثم قال بيده پلا سے ہوئے نہ لا سے زمکه پورې ومګه تیر جمعه کې امدا سے یو قسم حدیث راغلو ایک ما پوي کړی وې تاسو چې کله سره خپل لاس مقعد باندې وې بار تتل استنجا کوي او مقعد باندې لاس ولګي صفا شيغا، نو کته دا لاس په وبو باندې وینځي او بیا بوئی کې دینا بس وګم راځي. چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر نفیس تبو، لہذا هغه لاس پورې هغه وګم هم نه برداشت شو. لہذا دا سنت دی چې کله سره استنجاو کی پلاس باندې د بیا د لاس په خور باندې عمرې. هغه زمانہ کې خورې اوس خو زمونږه باترومونه الله فضل لپاخی کا او دا بوی مونږه په صابون ختمول شو. دا مونږ ته چاینجیو نه دی خولی چې تاسو باتروم نه روزه لاس وینځه، دا مونږ ته زمونږ پیغمبر خولی.
خو مونږه نالایق دومره یو چې هغه ان جی او مونږ ته یاد کړل، مونږ وایي دي زمونږ خیرخوا دي. سوال لسنیم سو کاله مخکې چې مونږ ته زمونږ پیغمبر خولي نه مونږ ته یاد لري. او دا زمونږ د پیغمبر طریقه ده، دا بل چا نه ده. اوس خو نور څه داسې راغلي چې لاس والا ضرورت هم دی که نه، شاور کم باندې چې استنجا کېږي تاسو ولې دی هغه که نه، سړی چې هغه استعمال کېږي لاس والا ضرورت هم نه پېښېږي، بلکې هغه د صحت لحاظ سره بهتر هم ده، بالخصوص هغې کسانو دپاره چې هغې ته د مقعد سوزش وي، یعنې بواسیر یې ورته بالفرض هغې ځان په هغې باندې وینځي، نو هغه ډېر ښه طریقې سره ګندم لرې کېږي او د لاس وهلو ربړولو ضرورت هم نه پېښېږي. بارکې دا اوس یو تعبد دی، یعنې دې کې د ثواب شی څه پاتې شو، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس وینځلي دي او هغه بدبو یې لرې کړې ده، نو ماله بدبو لرې کول دي، تعبد دا مطلب شو. دا نه چې ته اوس دا وایې چې سنت دا یې چې ته ځان سره هلته خوره اوسه او هغه خوره به ګرځی ځان سره په پای کې مه ږېښ. د حکمت باندې وګوره، حکمت دغه دی بنیادی طور چې دا بدبو لرې کول دي. لکه مولانا ګل رحمان صاحب مې چا تپوس کړی دی چې که یو سړی د مسواک په ځای باندې برش استعمالوي نو څنګه به شي؟ هغه وایي ټیک فایده کوي. نو کوم چې د هغه مخالف دي نو هغوی وایي سنت پورې ته سپک وکتل، پاګله ده څه سپک کتلي؟ خو دا ویلي چې اصل مقصد د مسواک څه شی دی؟ خوله پاکول دي. او چې کله برش د استعمال کړو هغه کار کېږي، مقصود خو شوی دی. البته دې سره دا اضافه کوم چې هر څوک برش نشي ګرځولی، ځکه خرچ غواړي که نه، یوازې برش ګرځی ته نه بیا هغه شی هم ګرځی، او مسواک خو هغه نه غواړي که نه. نو د مسواک اهمیت په خپل ځای دی. د هغه د خبرې مطلب دا دی چې یو سړي دغه شی استعمال کړ ټوت پیسټ، هغه سنت ادایګي کېږي که نه کېږي؟ هغه ورته یو کېږي په دې باندې، ځکه چې اصل مقصد د خولې بدبو لرې کول دی. یو هغه چې یو سړی صرف په دې دشمنۍ کې چې دا سړی زما جماعت نه دی او نعوذ بالله من، مونږ الله نه پناه غوښتی دی. یو سړی که د هر جماعت یو چې سمه خبره یې کړې مونږ دا درست، او غلطه خبره که زمونږ استادان هم کړې وي مونږ دا غلط. دا شی چې مونږ خپل کړو مونږ د فرقواریت نه وځو، دې جنجټ نه راوځي. یو شی غلط دی بس غلط دی، یو شی ټیک دی بس ټیک دی. ثم غسلها، نو بیا هغه ووینځو، ثم تمزمض واستنشق، نو بیا مزمزه او استنشاق وکړل. ثم غسل وجهه، بیا خپل مخ ووینځو، وافاض علی رأسه، په خپل سر یې اوبه راواچولې. ثم تنحى فغسل قدميه. دا مشکل دی چې تیر جمعه کې ما ویلو او بلې جمعه کې هم ویلو چې فقه کې دا لیکلي چې کله سړی یو ځای اولامي نو دې دې بار راوځي نو بیا دې خپې ووینځي. نو دا فقه ده چې هغه د بلخ بخارا فقه ده، هغې سوچ نه دی کړی خبرې ته. زمونږ دې جماعت کې هم یو سړی به هغه اولام بلل ته کې نو بیا به بار راوت، پرتوک بیا هم بار راوست، بیا سره ما جنګ وکړو، شرمېږي نه بوډا سړی. هغه دا خو موږ د مسله کړې شوې، زه بیا پوه شوم چې اوهو دا مسله دې نه جوړه شوې. هغې زمانه کې د اوبو نکاس به نه کېده، کوم ځای چې به یې لامبل ته به یې چړچوبی وایي که نه، چړچوبی هغې ته وایي چې د هغې نه اوبه نه وځي. ته ولامبې نو هغه مستعمل اوبو تر ګیډو پورې په هغې خپې پټې وي، د بیا بار راووتل، هلته خو نه پرتوګ اغوستی، هېڅ نشي اغوستی، ماسواده کمیس، ډېر مشکل ژوند و. نو بیا بار راوتل نو بار بیا خپې ووینځلې. زمونږ دی که خو د الله فضل یو ساس کې اوبه نه ودرېږي، نو دی کې دا سنت نه وي، دا سنت دی، بلکې دا اسراف زمره کې به راځي، ځکه چې هلته کې هم ته صاف ستھرا یې، بار چې روزي نو هم صاف ستھرا یې. نو لہذا که ته اوس خپې وینځل ضروري ګڼې، دا د بدعت زمره کې به راځي، دیکھا سنت اتباع نشته اوس. ثم تنحى، بیا ډډې ته شو، فغسل قدميه، نو خپل قدمونه ووینځل، خپې یې ووینځلې. ثم اتیا بمندیل فلم ينفض بها،
ثم اوتی بمندیل، مندیل ابل حدیث کے برادی خرقہ، مندیل منگر تو رومال وائے گا، رومال 10 مال دیکھیں فرق ہی کرنا، رومال آ گئی چپائے خلق مخ پا گئی اور 10 مال آ گئی چپاگے باندھے لاس پا گئی. دا افغانان باڑوں کے فرق کی، یو رومال بھی یو 10 مال تلیا چرا 10 مال لے زمون خلق بے پودا پاگے تو رومال ہوئے. دا الفاظ چکل پردے جب راشی غلط استعمالی رومال جدا سی دے 10 مال جدا سی دے. دا مندیل لے، مندیل مانے خیرقہ بس آگے یو چیز سے آگے دے دا پار رہے چھے وجود پہ اوچ کی. دا یو اختلافی بحث دے چکل بنی آدم او دسو کی نو آیا دے مخلاص چولی شکری شو چولے دیکھ اس مسئلہ نشتا دے. دا خیو دے انسان مزاج سر تعلق لدے او بل دے موسم سرم تعلق ہے. اصل خبر دا کنا لکہ دیر ہو دو کی یو سڑی مخلاص وینزل نو دے سغواری اس چی دا روز کم کنا جمی کے مسئلہ جوڑی ہے. اوڑی کیسے چل گئی؟ اوڑی کے ازان لون نہیں ہے دینا سنت ما جوڑا ہوا چی آیا زان اچول سنت دی کنو دی سنت سنت نہیں دی فلسفے دے چتا ورنو دے حکمت تنا بدائی چی دے موسم سرا دے تعلق دے. پا جمی کے منگلا غوارو یو سڑے راگا جمی کے او دا سیر دامو کلل لام بی بالفرض او دے ٹو دو رپی کاش دے سڑی تیب لست دے یو سڑے کسار پا تازہ او بو مولان بھی خوچ دے داغین رستو یو 15 منٹا پا یو سخت تلیاوان اخپل وجود مالش کی مطلب اساغ نہیں کی خلق بوئی گئندے ایسا گرم سشی خوری اس نخری خو اصول لائی چی تاکل آغا وقت کے وجود ربڑ کو پا سخت تلیاوان دے دا سختم نا نو بیاستا وجود چی کہتے ہیں کہ حدت راگے اور وین چی کم دا داغی چلن درست تو صحت یافتہ ہے اس صحت با مزیداری اور کہنا پا دے نہیں پویا نکہ پزان بلستان تو وروا دے گا نا تالا بس آڑگی دا ٹیپس طبی ٹیپس دی گا دا از دگول پگاڑی ٹوٹکے دے کے ڈیرے فیدی مندیل دا کسیز دے. ثم اوتیا بمندیل بعض حدیثوں کے راضی چھ رسول اللہ دا سے کلل اور دا سے کلل اگر ہم دے عمل کے خلق کو جگہ جوڑا کر دا چیرا سڑے او دسو کی بیا اللہ دا سے کئی ندا سنگ مکروہ ہے بھئی کہ مکروہ ہے بنی فضول خلق دے کسی ہم جوڑا کر عجیبہ فقہا دی دے پگیم لکلی دا مکروہ دے مکروہ دے پلان کی پنیز مکروہ دے پلان کی پنیز دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی دی صحیح حدیث موجود دی بدے باب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل او دسو کو چا مندیل ورکو ناغونے کہ اللہ سے اسے دا سے گلل دیرا پاس جیسے وائی اوبتے فیش اور وہ موسم خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مندیل ورک لشو فلم ینفذ بها ناغ پائے باندے سزے وچ نکو تو دا نہ ضروری چاہا وخا چا تلیار والا تر استعمال کی بس ٹھیک دا خیال ساتو چدا مشر دے استاد دے محترم دے شیخ دے ما تلیار ورکلا لیکن دا نہ ضروری چاہ دے استعمال کی پر تم جان پوئے گا دیو شیخ یا دے استاد یا دے مشر مزاج دا نہ دے مطلب پدے بانے شول ما پڑھ سوچ مال شے پیش کو مخلا سے پوچھ نکل دا دے ہر انسان پلیو مزاج جان لا تلتے یہ سوال پیدا کی یہ غدا دے چکل مونگا مخلاص اچکلل پیو کپڑا باندھے پیو تلیا باندھے نو دا تلیا وہ سپا گئی کہ پلی دوئے دیکھا چی اصول خدا دی کم چی فقہ گلی کلی دی چی وہ بو مستعملی یا لاغے چی وہ سنگ دے بے انفصال الماء عن الجسد وہ باغ مستعمل بھی چاہا کلد وجود نہ جدا شی ویدا کہ انسانی تعبیر دے بس فریدا لیکن جب آئے صحابہ کرام اخپل لمن باندے اخپل مخو چوخ اور بیا غیبا منز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید نہیں ہوئی جیسا منز نے کی لہذا دا معلوم شوا
چې کومه کپڑا باندې مخلاص اوچ کلی شو نا مستعمل او به مستعمل نه ګرځي لکی او دارنګي هغه پلیدي هم نه. امام بخاری دلته کې باب صحیح هو باب ته وګوره باب المزمدة والاستنشاق في الجنابة. ته دې حدیث نه معلوم شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شانته غسل نه کو کوم چې تاسو مخکې حدیثو کې ویل. په کال ته کیسه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس کړو پورا چار اندام کړو دلته نه تاسو گنجائش راووت. هغه گنجائش دای چې تاسو سره ټایم کمی نو بس خیر دی ته او دس مګوا او دس مګوا بلکې چې کله لامبل شروع کړه دار سبا لامبل سره وشي دا گنجائش پکې پیدا شي. خو چونکه او دس یو مستقل عمل له او رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دی سړي سره ټایم هم وی او به هم وی نو خدای چې په هغه سنت ته عمل وکي ځکه چې عملونه دوشو عملونه دوشو نیتونه دوشو لہذا اجر با اللہ تعالی برغ ورغی ثواب مسئلہ شو بس کہ اقول قولی هذا استغفر الله.